السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چونکې نن زموږ چې کومه اهم مسله ده نو هغه د شکر او ناشکرۍ په باره کې ده چې د الله جل شانه حکم دی په قرآن پاک کې په بعضې صورتونو کې آیاتونو مبارکو کې الله جل شانه د شکر څه کړی دی هغه د خپلو بندګانو ته د هغې تاکید کړی دی چې تاسو شکر کوئ زما ناشکري مه کوئ که چېرې تاسو نافرماني وکړئ نو بیا به څه چل کېږي انشاءالله کوم چې په قرآن پاک کې آیاتونه دي په حدیثو کې دي نو شکر موږ ته څه وایي زموږ اسلام کې د شکر څه اهمیت دی او څه حکم دی انشاءالله نن دا ټولې خبرې کوو دا شکر چې دی دا د زندګۍ یو اهم مسله ده تاسو وګورئ کوم خلک چې د الله شکر ادا کوي نو هغه په بره روان دي د هغې حالات ښه دي د هغې زندګي ښکلې تېرېږي کوم خلک چې ناشکره دي نو د هغې زندګي ښکلې نه تېرېږي د هغې زندګي په ضلالت کې تېرېږي په دې وجه دا شکر چې دی د قرآن پاک حکم دی احادیث مبارکو کې د ډېر زیات تاکید راغلی دی او هر انسان له په خپل حالات کې دا شکر وکړل پکار دی قرآن موږ ته څه وایي حدیث مبارکه موږ ته څه وایي واقعاتو کې څه راځي د ناشکرۍ څه بد اثر دی الله جل شانه د خپلو بندن هغه نعمت والی په ناشکرۍ باندې دا ټولې خبرې نن کوو د ټولو نه اول خو یو خبره تاسو دا یاد ساتئ مفسرینو لیکلي دي چې کوم تفسیر مظهری دی معرف القرآن والا دی کنه مفتی شفیع رحمه الله یا نور ابن کثیر رحمه الله یا کوم چې د قرآن پاک تفسیر دی حضرت مولانا عاشق الهی رحمه الله لیکلی دی انوار البیان فی اسرار القرآن دا د یو تفسیر دی عقیب دا د ټولو مفسرینو دا خبره لیکلی ده چې دا شکر د الله جل شانه یو داسې نعمت دی چې کله دا سړی ادا کوي نو دی الله ته ورنږدې کیږي کله چې د زړه ژبه وجود په شکر کې لګي د الله شکر ادا کوي نو دا سړی الله ته نږدې کیږي د الله سره محبت زیاتېږي او څوک چې ناشکري کوي دی د الله نه څه کیږي لرې کیږي او زړه نه محبت ختمیږي ځکه د الله جل شانه نعمتونه په هغې ناشکري راشي په دې وجه شکر ډېر اهم دغه دی لکه الله جل شانه په قرآن پاک کې فرمایي په سورې ابراهیم کې آیات نمبر 7 کې الله جل شانه فرمایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لئن شکرتم دا وګورئ دا شکر دغه راغی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید سورہ ابراہیم آیات نمبر 7 کې الله جل شانه فرمای په هغه وخت کې چې کله الله جل شانه تاسو خبردار کړئ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ چې کله ستاسو رب تاسو ته خبرو کولو اطلاع درکړه تاسو خبردار کړئ لئن شکرتم که چېرې تاسو زما شکر ادا کوئ لازیدنکم نو خامخا زه به ستاسو څه کومه دا نعمت بدله نور زیات کړم ولئن کفرتم او که چېرې تاسو کفر یعنی نافرمانی کوئ کفر په معنا نافرمانی ناشکري د نعمتونو که چېرې تاسو دا کوئ نو ان عذابي بېشکه زما عذاب چې دی لشدید خامخا بیا زما عذاب سخت دی په دې وجه الله جل شانه په دې کې د مسلمانانو بلکې انسانانو ته لفظ تم راغلی صیغه د جمع راغلی د مخاطب که چېرې تاسو زما څه کوئ شکر وباسئ نو لازیدنکم خامخا به زه ستاسو دا نعمتونه څه کوم دا به خامخا زیات کړم الله جل شانه فرمایي لکه تاسو وګورئ یو سړي سره یو اوږه مثلا د ستاسو د ذهن دپاره یو مثال او هغه د هغې خیال ساتي د هغې شکر څه دی د هغې خیال ساتل هغه غلط نه استعمالول غلطو ځایونو ته پکې نه تلل د ګناهونو کارونه پکې نه کول چا سره پکې زور زیاتی ظلم نه کول نو الله جل شانه او په خولې د الله نه خوشحالي شکر وباسي نو الله وله 2 ورکي 3 ورکي 4 ورکي لکه تاسو وګورئ بعضې چې کوم مسلمانان دي نو هغې د الله نیک بندګان دي شکرونه وباسي نو الله وله ډېر هر څه ورکړي دي خو الله جل شانه په سورې ابراهیم کې دغه خبره د ټولو خلکو ته اعلان کړی چې که چېرې تاسو زما شکر وباسئ زه به خامخا د نعمتونه تاسو له زیاتم او که چېرې تاسو ناشکري کوئ نو ګوره بیا زما عذاب هم دا سخت دی په دې وجه دا سوره ابراهیم شو بل چې کوم سوره بقره کې الله جل شانه فرمایي فذکروني دا دویم ځای کې فذکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون الله جل شانه فرمایي چې تاسو څه کوئ زما ذکر کوئ اذکرکم زه څه کوم زم ستاسو طرف ته متوجه کیږم او واشکروا لي او تاسو څه کوئ زما شکر ادا کوئ ولا تکفرون او تاسو
ناشکری مکوي، نافرمانی مکوي، کفر مکوي. په دې وجه دا سوره بقره آیات نمبر 152 دی. علماء لیکلي دي چې دا الله جل شانه چې کلم د شکر سکی خبره آیات مبارک راځي د شکر ذکر پکې، نو وروسته پسې خامخا الله جل شانه بیا فرمایي چې څه ولا تکفرون، تاسو ناشکري مه کوئ. په دې وجه علما فرمایي چې دا شکر دا بنیادي څیز دی، دا د زندګۍ او د مسلمان دپاره خامخا دله دا پکار دي چې څه وکړي، دا یو تړلی بنیادي که یو انسان وي چې زه د کامیاب شم نو هغه له پکار دي چې څه وکړي، د الله جل شانه په نعمتونو باندې شکر وباسي او د الله جل شانه ناشکری دا نه کوي. سوره لقمان کې الله جل شانه فرمای ولقد آتینا لقمان الحکمت، چې مونږ په تحقیق سره مونږ ورکړو لقمان علیه السلام ته حکمت مولا ورکړو. حکمت نه څه مراد دی؟ نو حکمت کې د مفسرینو اقوال مختلف دي. څوک وایي چې دا داسې حکمت و چې لکه څنګه چې دا حکیمتوب دی، لکه وایي دی به په لار روانو، معرف القرآن لیکلی دی، نو دته به هر یو بوټی اواز کو چې لکه راشه زه د دې مرضدار یم. نو دا حکمت الله ورکړو چې کوم ځنګل کې یا صحرا کې یا غرونو کې به کوم بوټي او په څه کې به هغې کار کوو، د څه دپاره په دوی کې به کار کوو، نو هغه بوټو به دته په خپله اشارتن وي چې راشه زه په دې پلانکې دوی کې زه کار کوم. نو ده به راواغشل خلکو له به یې چې دوی جوړه کړه ور به یې کړه، نه به دغه شو. یو خو دا روایت. یو روایت دا دی چې نه دې دانه پوهه وله الله ورکړې وه، د ده یو خبره، د ده یو کردار، هغه د حکمت یعنی د خوبۍ نه ډک و. الله پکې کمالات ایښي وو چې د ده خبرې اترې داسې وي چې هغه د دین د الله جل شانه د رضا مطابق وي. نو دا حکمت ولا الله ورکړ. لہذا دی کې اقوال ډېر دي، او د حکمت نه دغه مراد دی چې الله ول ډېر بهترین پوهه ورکړې وه چې دی به د الله جل شانه به ډېر تابعداري کوله. نو الله جل شانه فرمای ولقد آتینا لقمان الحکمت، موږ ورکړو څه؟ لقمان علیه السلام له حکمت. ان اشکر لله، د دې لپاره چې څوک شکر وباسي د الله، اینې دلته لفظ شکر راغی چې د الله شکر وباسي. ومن یشکر، او چې چا شکر وکړو، څوک شکر وباسي فانما یشکر لنفسه، او دا شکر چې دی کنه نو دا د خپل ځان دپاره دی. د دې سوره لقمان کې آیات نمبر 12 کې الله جل شانه دا فرمای. نو د دې نه دا پته ولګېده که یو سړی شکر وباسي نو دې کې د انسان خپله پیدا ده، ځکه الله جل شانه فرمای چې چا شکر ومن یشکر، نو دا شکر چې دی نو دا څه دی؟ لنفسه، د ځان دپاره دی. دا شکر چې دو وکړو فانما لنفسه، دا خو د ځان دپاره دی. بېشکه دې کې چې کومې فایدې دي، کوم ښه اثر دی، د الله رضا ده، نو هغه به د دې انسان دپاره. د دې نه علاوه د شکر باره کې نور هم بعضې ځایونو کې ذکر راغلی دی. نو دا شکر دا یو اهم څیز دی، او دا حدیث مبارکه نبی علیه السلام مبارک دا مونږ ته څه وایي د شکر باره کې. نو دا یاد ساتئ، حدیث مبارکو کې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی، د دې یو روایت دی بخاری شریف کې 1130 نمبر حدیث مبارک دی. هغې کې فرمایي نبی علیه السلام وی راغی د شپې او زما په بستره باندې سملاست، او وی بیا پاسېد، وی ماته وی چې پرېږده چې زه د الله عبادت وکړم. مفهوم داسې دی د واقع. او نبی علیه السلام مبارک مونځ ته ودرېدو او وی مونځ یې شروع کړو، او وی جړه مونځ کې جړه نبی علیه السلام مبارک شروع کړه، تر دې پورې چې سار بلال رضی الله عنه د اذان دپاره راغی. و چې کله نبی علیه السلام مبارک دغه ټیم کې فارغ شو، نو ما ورته وایي چې یا رسول الله تاسو هم معصوم یې، د ګناه نه پاک یې، او الله جل شانه ستاسو د بخانې دا اعلان کړی دی، تاسو بیا ولې دونه؟ وی نبی علیه السلام مبارک ما ته وفرمایل افلا اکون عبدا شکورا، آیا زه شکرګزاره بنده د الله جل شانه جوړ نشم؟ نو دا ګورئ د پیغمبرانو بنیادي چې کوم څیز او کردار و هغه د الله جل شانه شکر و. د ټولو انبیاء کرامو دا حالات را روانو. لکه د بابا آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راکوشو او الله جل شانه د فرشته راولېږله چې دې پلانکو دې اونو نه خوره او د الله شکر ادا کوه. مریم علیه السلام چې کله عیسی علیه السلام پیدا شو، یو کجوره اونه وه، هغې ورته شنه کړه، هغه ټیمې کجورې ونیوې او ورته وی ځان له راشو کوه، او جبرائیل علیه السلام راغی وزري واله د اوبو یو چینه ورته راووته، او د دې نه اوبه څښه، د دې نه کجورې خوره او د الله شکر ادا کوه. هر ځای کې الله جل شانه خپل نیکانو بندګانو ته انبیاء کرام ته شکر ادا کوي، شکر ادا کوي، ځکه چې دا شکر داسې څیز دی چې دا سړی
الله سره ملاوي، محبت د الله په زړه کې زیاتېږي. علماء لیکلي چې د کم انسان په زړه کې محبت هغه به خامخا د الله هغه به شکر ادا کوي چې دا زړه د محبت نه ډک او چې د چا زړه کې د الله محبت نه نو د الله د نعمتونو شکر بنا ادا کوي، دا غي نافرمانی وکي. تاسو یې نه باز خلک وي ماړه دا څنګه زما کپړې دي، دا څنګه گاډي دي، د پلان کې ته وګوره ما ته وګوره، او باسي دا زنانه ډېرې عجیبه خبرې کوي. زنانه وي الله به صرف نعوذ بالله مونږ دي لیدلي لکه بعضې الفاظ داسې سړی به کوبر ته رسي، نو بالکل د دې نه ځان ساتل پکار دی، خاص کر خپلې زنانه پیول پکار دی. هغې خو دونه عقل نی اسې ناقص العقل یا عقل کم دی، او چې لا بیخي چا پکې تعلیم نی کړي مدرسې ته هم نی تلي، تاسو ما ته هم ورته څه نه وایو، هغې خو بیا ډېر ښکته ځي که نه، نو بیا بعضې داسې الفاظ وایي چې هغه د کفر په دې وجه. د دې نه علاوه یو بل حدیث مبارک دی، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، د ترمیزي مبارک حدیث دی، تقریبا دا 1952 نمبر حدیث مبارک دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کم کسان کم داسې کس وي چې هغه د خلکو شکر نشي ادا کول، نو هغه د الله جل شانه شکر هم نشي ادا کول. دا حدیث مبارک دی. په دې وجه نبی علیہ السلام مبارک به خپلو صحابو ته او د ټول امت ته دا څه کړي، تاکید کړي چې تاسو شکر ادا کړئ. تاسو وګورئ یو انسان تا سره خو وکړل او تا دغه شکریه ادا نه کړه په ژبه باندې، په افعالو باندې، لکه تا ورسره خو وکړل چې یاره ده خو ما سره ښه کړي، دا شکرانه ده، او دا په ژبه ورته وایي چې الله دې خوشحاله کړه، دا تا د شکر او هغه احسان ومني، دا تا د هغه شکر ادا کړو. نو که یو سړی د خلکو شکر نشي ادا کول، نو هغه د الله هم شکر نشي ادا کول، ځکه چې یو بنده په ده باندې احسان وکړو، د شکر ادا نه کړو، نو هغه لوی خالق چې به کوم احسانات کړي نو د هغه شکر هم نشي ادا کول. حدیث مبارک دغه مفهوم جوړیږي. د دې نه علاوه مسلم شریف یو حدیث مبارک دی، 2734 نمبر حدیث مبارک دی، هغې کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې الله جل شانه د هغه کس نه ډېر زیات راضي کیږي چې څوک یو انسان روټۍ وخوري او په هغې شکر ادا کړي، او یو انسان اوبه وڅکي او په هغې باندې شکر ادا کړي. مفهوم داسې دی د حدیث مبارک. نو ګورئ دا نبی علیہ السلام فرمایي چې د هغه انسان نه الله ډېر خوشحالي چې څوک تا روټۍ وخوړه د هغې خپلې دعاګانې دي، لکه روټۍ ته کښېنې د روټۍ شکر به څنګه لکه ته اوس روټۍ ته تا اراده وکړه نو لاسونه انزل، بعضې روایت کې راځي مستحب دي، بعضې کې راځي سنت دي، نو ورشه لاسونه کنګال که لاسونه دې پاک هم دي تا دغه ټیم هم لامبل خو ته لاړ شه لاسونه کنګال که دا سنتو په نیت. بیا به راشي په یو خپه به کښېنې، مثلا دا یو خپه به راماته کړي، یو به وغځې په داسې به کښېنې، دا اوس د روټۍ شکر دی. بیا به روټۍ په ښي لاس خوري، په درې ګوتو به خوري، د خپلې مخې نه به خوري چې کله طعام ټول یو قسم وي، او کلمه به وویل بسم الله وعلى برکت الله، که د نهیې راشو منځ کې ووایه چې آخره کې ووایه بسم الله اوله واخر، منځ کې د ترایا د شوه ده ووایه، که آخره کې ترایا د شوه اوله کې هم د نهیې راشوه منځ کې هم د نهیې شوه، آخره کې به سوره اخلاص ووایه 3 پیره، یو پیره الحمد ووایه، دقه علاج. او آخره کې به دعا ووایه چې کومه د روټۍ دعا ده چې که چا د دعوت کړي د هغې خپله دعا ده هغه به ووایي، که نه داسې نو الحمدلله حمدا کثیرا طیبا، دا ټولې دعاګانې راغلي دي. الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، دا ټولې د روټۍ دعاګانې دي. که چا دله دعوت کړي هغه دعا ووایه اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني، اوس دا د روټۍ شکر دی. او بیا لاړ شه خوله کنګاله که لاسونه وینځه د سنتو په اتباع کې، نو دا تا د الله جل شانه د روټۍ شکر، د طعام دا تا شکر ادا کو، او دا او په خولې مو وایه شکر الحمدلله، الله ستا لاک لاک شکر. لکه تاسو ته به اوس واقعاتو کې پته ولګي، بعضې واقعات ډېرې عجیبه دي، نو دا د احادیثو مبارکونو موږ ته څه میلاویږي، دا سبق میلاویږي چې تا شکر کوي. د دې نه علاوه حضرت موسی علیه السلام یو پیره الله جل شانه ته وی الله زه به ستا شکر څنګه به ادا کوم، ستا د شکر خو دا خو ډېر لوی څیز دی، موږ به څنګه حق ادا کوو. الله جل شانه ته فرمایي موسی پلانکي ځای ته به لاړ شي سبا، هلته به ته وګورې، ته به زما یو بنده وګورې، نو تا ته پته ولګي چې شکر به څنګه ادا کړي. موسی علیه السلام لاړو، سبا هغه علاقې ته لاړو، هلته یو کس پروت دی، د هغه نه لاسونه شته نه خپې شته او سترګو نظر هم نشته تللی، او هغه څه وایي موسی علیه السلام ورته غوږ کېښوس، هغه وایي الله ستا لاک لاک شکر چې تا ماله دا ژبه راکړې، الله ستا لاک لاک شکر دی چې تا ماله ایمان راکړی، الله ستا ډېر زیات شکر دی چې تا زه د خپلو بندګانانو نه ګرځولم چې ته زناورو کې دې نیم پیدا کړي، الله ستا لاک لاک شکر دی چې تا ما ته خپل معرفت را نصیب کړی دی چې زه تا پیژنم چې ته زما رب زما خالق. موسی علیه السلام ورته وویل د الله بنده په دې حالت کې ته څنګه شکر ادا کوې؟ موسی علیه السلام ته وویل ولې به زه د الله شکر نه ادا کوم؟
الله په ما نعمتونه راکړي دي، په ما احسان کړي، ژبې راکړي، معرفت خپل را نصیب کړي، ایمان را نصیب کړي دي او د انسانانو نه ګرځولي. دا څونه لوی نعمتونه. موسی علیه السلام الله تعالی رزق الله دا بنده یقینا په حقیقت کې ستا ډېر عجیبه شکر ادا کوي. نو دا د الله جل شانه شکر ادا کوي. وی داود علیه السلام یو پیر الله نه تپوس کوي چې الله د زما نعمت د الله ستا نعمتونه په ما باندې ډېر زیات دي او زه به څنګه د دې شکر ادا کوم او حق به ادا کوم ستا د دې شکر او د نعمتونو. ورته وی د وحي په ذریعه الله جل شانه داود علیه السلام ته وښودله او فرشته راله ورته وی چې داود چې کله تا دا خبره وپېژنده چې دا شکر ادا کولم د الله اعطا د ورکړه او نعمت دی، نو تا زما شکر ادا کو. دا تا چې څونه عاجزي وکړه نو بس دا تا زما شکر ادا کو. نو دې نه دا معلومه شوه چې عاجزۍ سره هم شکر ادا کېږي. الله یو نعمت درکړی الحمدلله، څه مصیبت د باندې راغی نو ته الله ته متوجه شه، دا پتا امتحان دی او چې هغه نه لاړو شکر وباسه. الله ستا لاک لاک شکر. په دې وجه یو پیره جبرائیل علیه السلام ته نبی علیه السلام وایي چې جبرائیل کله چې الله دا انسان اخلي نو آیا دې نه مخکې څه خبرداري وغیره نه ورکوي؟ وایي جبرائیل علیه السلام ورته عرض وکړو یا رسول الله ولې نه؟ الله ول خبر ورکړي خو دا خلک پې ځان غلي کړي. وایي هغه څنګه؟ وایي چې کله د انسان په سر درد راشي نو دا د مرګ خبر دی چې دا د سر درد زیات هم شي او دې ته مړ هم شي. وایي دا خلک پې ځان غلي کړي، بیا هم لوی لوی امیدونه خم شي، بیمار هم شي هم ناشکري کوي، چې خم شي هم ناشکري کوي. حالانکه کتابونه علماو لیکلي دي مفسرون چې دا بیماري یو نعمت دی راله، ځکه دې سره د مؤمن ګناهونه معاف کېږي، درجې بلندېږي، الله ته راضي کېږي، جنت کې لوی مقام ورکوي، مصیبتونه ته غټ غټ د وړوکې بیمارۍ په وجه الله لر کوي. نو په دې وجه وایي خلک ځان غلي کړي. نو چې تا نه د سر د لاړو نو شکر وباسه، تا نه ته به لاړه شکر وباسه. دا د الله نعمت و خو لږ سخت نعمت و برداشت کول یې ګران. په دې وجه چې بچا ته به راشي نو دا د مرګ خبرداری دی. تاسو ګورئ نبي علیه السلام مبارک ته به نه وه چې په هغې کې بیا د دنیا نه رخصت شو. د ابوبکر رضی الله عنه ته به نه وه چې بیا د هغې نه رخصت شو، په دې کې به یې په سر هم دړو، په لاسو خپو به یې هم دړو. نو دا ټول د مرګ خبرې خو دا خلک پې ځان غلي کوي. لهذا دا چې کله تا باندې بیماري راله او ته مؤمن او په الله د ایمان وي نو ته به څوک شکر به وباسې. الله دا نعمت دی خو لږ ګران دی، ته راته اسان او چې نه لاړو بیا هم شکر وباسه چې شکر دی الله چې تا زه ښه کړم، صحت دې راکړو. په دې وجه علماو لیکلي چې یو شکر د ژبې شکر دی، یو د لاسو خپو شکر دی، یو د وجود شکر دی، یو عملا شکر دی، د زړه شکر دی. د ژبې شکر خدا دی چې د الله چې کوم نعمتونه دي نو د هغې به څوک فحدث به بیان کړي، د هغې به په ځان اقرار به وکړي چې الله الحمدلله. لکه تاسو بعضې خلک لیدلي ته به ته وایې زندګي څنګه تېرېږي؟ ماڼه ډېره خرابه ده. خدای دې ښه کړه، خدای دې تا ته هدایت وکړي. څنګه خرابه ده؟ الله ښکلي لاسپې درکړي، روغ صحت یې درکړی دی، ستا وجود ټیک دی، دماغ دی ټیک دی، الله پیژنې، د دین اسلام توفیق یې درکړی دی. نو شکر وباسه. دین دا ناشکري ده. په دې وجه د الله جل شانو په ژبه به د الله د نعمتونو اظهار کوي. زه ما ته څوک وایي هلکه زندګي دې څنګه تېږي؟ الحمدلله ښکلې زندګي ده، لاس پې روغ، مخ روغ، سترګې روغې، دماغ روغ، د مونځ اودس توفیق الله درکړی دی. په دې شکر وباسه. مال خو د وخت خبره ده، که راغی خو هم خیر دی، شکر پې وباسه، که رانغی هم ناشکري مه کوه، د الله نه غواړه الله به درکړي. په دې وجه او د زړه شکر دا دی چې په زړه کې به د الله جل شانه د نعمتونو اعتراف وکړي او الله ته مو متوجه شي، په زړه به ذکر وکړي او د الله شکر به پکې ادا کړي، الله نه به خوشحاله شي. الله زه ډېر زیات خوشحال او د لاسو خپو شکر دا دی. علماو لیکلي تفسیر مظهري چې ته به په دې لاسو خپو ګناهونه نه کوې، په دې سترګو خولې به ګناهونه نه کوې، په دې ژبه به چا د تکلیف نه رسې، چا پسې به خاندې نه، چا پسې به بهتانونه به په چا نه لګې، څوک به پې شرمې نه. نو دا د ستا د ژبې د لاسو خپو او د الله اطاعت کول، دا ستا د وجود شکر شو. د هغه واجبات سرته رسول، د اطاعت کول، د فرایضو خیال ساتل، د سنتو خیال ساتل، د مستحباتو خیال ساتل. په دې وجه او که چېرې یو سړی ناشکري کوي نو الله وایي ان عذابي لشدید، زما عذاب څه دی؟ دا ګورې ډېر سخت دی. په دې وجه علماو لیکلي دي چې د شیطان په اسمانونو کې د الله ناشکري وکړه نو الله رابار کړو، الله یې ټول عبادت څه کړو؟ تباه و برباد یې. ټیک ده، د الله دا حکم چې ونه منو دی ناشکري وکړه. لکه الله جل شانه ته شیطان ورته څه وایي؟ خلقتني من النار وخلقته من طين، چې تا خو بابا آدم علیه السلام د څه نه جوړ کړی دی؟ د خټې نه، خاورې نه دې جوړ کړی او په خاوره خلک ګرځي، او زه دې د اوره جوړ کړی او اور لحاظه پاکي برځي
زه څنګه هغه ته سجده کوم دې د الله جل شانه د دې دون نعمتونو د ناشکری وکړه د الله حکم یې نه منو د هغې ناشکري وکړه الله ول غون عبادتونه ختم کړل ته په دې وجه چې اسمانونو ته الله د عبادتونو په وجه خېجول دونه نیک سړی او بعضې کتابونو عجیبه خبره لیکلې وي په دې ځمکه باندې یو لیش ځای داسې نو چې شیطان پې سجده نه وکړې الله ته د الله عبادت به کو نو د الله ناشکري کړې وه د دې نه ایله د ناشکرۍ چې کوم نقصانات دي هغه دا دي که تا سره ډېر مال وي ته ناشکري کوې الله به دغه مال د جهنم ذریعه وګرځي لکه د مال ناشکري خو دا ده چې ته د هغې زکات نه ورکې غریبانان سره مدد نه کې صدقې نه ورکې په خپل ځان نه لګې او د ګناهونو ځای کې لګې نو دا بیا څه دي دا ناشکري ده د مال لکه قارون له الله څونه دغه ورکړی علماو ډېرې عجیبه خبرې د شکر او ناشکرۍ په باره کې لیکي علماو لیکلي چې دا ناشکري د قارون نه هم شوې وه موسی علیه السلام ورته ویل زکات ورکړه هغه ناشکري وکړه د خپل مال الله سره دا خزانو په ځمکه کې ور ډوب کړو په دې وجه ناشکري دا ډېره بد زخر دی که د چا لږ مال دی که ډېر دی که د چا وجود باندې بیماري ده او که ټیک دی خو د الله شکر اټې مدا کول غواړي په دې وجه زمونږ د اسلام حکم دی الله پې راضي کیږي الله سره سړی ملاویږي محبت زیاتیږي نو ولې شکر نه وباسو په خولې هم شکر چاته خپل دغه نه کوو چې وایي زما زندګي خو داسې ده داسې ده واسې یو بعضې داسې حالات راشي چې سړی مجبوره شي او چاته د زړه ال د دې دپاره وي چې زما څه لار وځي چار وځي او یاره ته ما له داسې کار کولی شي لږه زما مجبوري ده خو په داسې انداز نه چې په هغې کې دستانه د ناشکرۍ بوی راځي چې الله پې دنه خفه شي یو خپل حالات چاته بیانولي او یو ناشکري کولی په دې وجه الله جل شانه دې موږ څوک د ناشکرۍ نه وساتي چې څونه کیدی شي خپل کور کې ماشومان لوی زنانه واړه خامخا تاسو هغې پې کې شکر چل ورته وښایي زموږ د دین اسلام حکم دی د نن دپاره دا کافي دي انشاءالله آینده دپاره به بیا اهم مسلې سره واپس راځو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته